درې د لعنت ځایونه دي ځان ترې نه بچ صحابه وی کم کم وی یو د لعنت سبب چې دی هغه دا دی صحابه چې البراز فی الموارد چینو کې او ګودرو کې او د کویانو خواته واړه بول مه کوئ چې واړه بول کوئ نو د مواردو کې مه کوئ لکه کوم ځای نه خلق اوبه وړي راوړي چینی وي کویان وي ټوبل دی هلته خلق اوبه وړي راوړي نو په مواردو کې واړه بول مه کوئ د دې په وجه په الله د الله د طرف نه په سړي باندې لعنت خلق ورته هم خیري کي که نه ملعون نه دا د لعنت سبب خلق وی دی تو گوره دی دلتا واړه بول کی سمر بدبوئی دا سمر بدبوئی دا نوی مواردو که بواړه بول نکوی خواه چه کمزه که خلق اوبه ڈکی اوڑی روڑی چینی گودری توبیلونا زکا علتا دا خلق تگ را تگ دینو علتا بدبوئی نو بیا بدر تا خلق خیری لعنتون بدر باند خلق را لی یووی دلاری پمینس کے بواړه بول نک دلاری پمینس کے بواړه بول نک زکا لارا باندې خلق تیریگی را تیریگی علتا بدبوئی نو پدیسے که بم واړه بول نکوے او بلی ورطا اوی چه واړه بول مکوے پا د سوری کی کمزے که خلق سوری تکینی لکا ونا دا غاٹا علتا خلق سوری تراجمکی گی سور حاصلی پلا رزیوی دا دا دمیزے نو دے چه خکول سور دا دمیوی نن دے پا که واړه بول شروع دے پا که واړه بول وی د سوری په ځای کې به واړه سوري کې به واړه بول نه کوئ دلته خلق کېږي دلته خلق دمه کوي دلته خلق دمه کېږي خلقو ته تکلیف دی نو ګورئ دې درېو واړو ځایونو ته ګورئ دا هغه ځایونه دي چې که دې کې مونږ واړه بول کوو نو هلته خلق کېني پاسي نو بیا به بدبویي نو چې سړی په مسجد کې او په استنجاخانو کې واړه بول چې سړی جومات ته رادنده شي او بدبویي شروع شي نو چې دا بلا صحه چې دا بلا صحالی چې د جماعت د سړی چاردام کوي او جماعت ته رادنده شي او بدبویي لګي په بنده باندې دې نه خلقو ته څومره تکلیف دی خلق څومره په عذاب کې د دې د لاسه مسجد ته راځي دا خلق به څومره خیري کوي چې هغه لګي او مسجد کې او په استنجاخانو کې او مسجد غسلخانو کې واړه بول او د دې بدبویي به خلقو باندې څومره تکلیف نبی علیہ السلام وی چې سوری ته خلق کینی نو الته واړه بول مکو او ته مسجد کې په غسلخانو کې چې دې نه به خلقو ته څومره تکلیف خلقو ته به څومره تکلیف الته وی ځکه مه کوئ چې خلقو ته تکلیف مسجد ته چې وی راځي پیاز او اوږه به نه خوري ځکه د خولې نه بدبویي ځي دلته ملایکې هغې ته هم بدبویي خلقو ته هم بدبویي نو مسجد ته چې ځي وایي دا څیزونه به نه خوري هسې نه چې خلقو ته تکلیف خلقو ته تکلیف نبی علیه السلام له به صحابه راتلل ښکلي ښکلي خونې به یې ورته کول ښکلي آداب به یې زده کول